عليهم اجمعين الله پاک د ټول امت لپاره یو سمبل جوړو یو ماډل جوړو او زموږ استاد لپاره الله پاک صحابه کرام یو نمونه جوړوله د دې وجه د هغې په وړه غونډه کې غلطۍ باندې الله پاک هغې سم چې کوم ډېر زیات دغه ورته زورنه ورته ورکړه او بار بار په قرآن مجید کې هغې ته په دې باندې تنبیه ورکولی شي چې تاسو جهاد نه ولې وروسته شوئ تاسو ولې جهاد نه چې کوم وروسته شوئ او تاسو ولې دا خبره وکړله چې موږ د ابو سفیان نه چې کله نبي علیه السلام د وفات کېدو خبر ورسته ولګېدو په صحابو کې نو بعضې صحابو دا خبره وکړله چې یاره زموږ د ابو سفیان په هغه وخت کې کافر مسلمان د هغه د کافرانو مشر و نو دوی وایي چې موږ د ابو سفیان نه پناه اخلو نو الله پاک ته دا خبره خوښه نه شوه زه د کافر نه پناه اخلم مسلمان خو الله پاک دې چې کوم دي غیرتي پیدا کړي نبي علیه السلام فرمایي انا غیور زه غیرتي یم والله اغیر مني او زما الله بیا زما نه ډېر زیات دی زه د ستاسو ټولو نه غیرتي یم نبی علیه السلام فرمایي او بیا الله زما نه غیرت دی هغه دا څه نو غیرت الله پاک ته وخت مسلمان هر څه کېدلی شي دې بې غیرته نشي کېدلی د دې کې بعضې مسلمانانو دا خبره وکړله چې موږ د ابو سفیان نه پناه اخیستل غواړو چې موږ ته پناه راکړي نو په دې باندې دا خبره الله پاک ته ناخوښه شوه او بعضې کافرانو منافقانو د مسلمانانو په چاپه کې هغوی دا خبره وکړله چې یاره اوس موږ واپس خپل دین ته تلل غواړو نبي علیه السلام وفات شو په سر څخه ختم شو الله پاک جل جلاله بار بار صحابو ته په دې باندې تنبیه ورکړي چې وکأی من نبي او ډېر د نبیانو نه وکأی من نبي ډېر د نبیانو نه تېر شوي دي قتلا وکأی من نبي او ډېر د نبیانو نه تېر شوي دي قتل معه چې جنګېدلي دي قتله چې هغوی جنګېدلي دي معه قتله چې جنګېدلي دي د هغوی په ملګرتیا کې معه د هغوی په ملګرتیا کې ربیون کثیر ډېر الله والا خلک یعنې ډېر پیغمبران تېر شوي دي چې د هغوی سره خپل صحابه جنګېدلي دي په ملګرتیا کې هر پیغمبر سره به خپل حواریون د خپل امتیان به نو الله پاک فرمایي چې ډېر خلک داسې تېر شوي دي ډېر پیغمبران داسې تېر شوي دي چې د هغوی سره خپل امتیان جنګېدلي دي نو هغوی چې کوم دی نه سر ټیټ کړی دی نه حوصلې غورځېدلي دي نه چې کوم دی هغوی چاته پسته خبره کړې ده په جهاد کې یعنې خپلې وینې ورکړي دي خپل ځانونه شهیدان کړي دي خو ستاسو شانتې خبره نه ده صحابه وایي وکأی من نبي او ډېر د نبیانو نه تېر شوي دي قتل معه جنګېدلي دي د پیغمبرانو سره خپل ملګري صحابه ربیون کثیر ډېر الله والا خلک ډېر صحابه ډېر امتیان د پیغمبرانو فما وهنوا بیا نه هغوی همت بایللی دي بیا هغوی همت نه دي بایللی لما یا فما وهنوا نه هغوی همت بایللی دي فما وهنوا نه هغوی سستي کړې ده چې کوم د پیغمبرانو سره جنګېدلي دي لما په سبب د هغه څه په سبب د هغه تکلیفونو اصوابهم چې رسېدلي وو هغوی ته یعنې دغې کسانو ته تکلیفونه رسېدلي دي خو دوی بیا هم سستي هم نه ده کړې او همت یې هم نه دي بایللی فی سبیل الله په لاره د الله کې په لاره د الله کې دوی ته ډېر تکلیفونه رسېدلي دي په کیمچیانو د غوښې چې کوم دی پرېښودل شوي د اوسپنو دغه ورونه یې بل کړي دي او هغه بل ورونه ده چې کوم دی د هغې هغه بچیان غورځولي دي خو یې همت نه دی بایللی مخکنو امتونو وما ضعفوا او نه هغوی کمزورتیا ښکاره کړې ده وما استکانوا او نه هغوی ټیټ شوي دي یعنې سرونه یې ټیټ کړي دي والله الله تعالی یحب الصابرین محبت کوي د صبر کوونکو سره چې په سخته باندې څوک صبر کوي نو دې سره الله پاک جل شانه ډېر محبت کوي وما کان قولهم او نه خبره د دې خلکو یعنې د دې مخکو امتونو خبره نه وه الا مګر څه خبره به یې کوله الا ان سوا د دې نه قالو چې هغوی ویل ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا وبخې موږ ته ذنوبنا زمونږ ګناهونه واسرافنا او زمونږ زیاتي واسرافنا او زمونږ زیاتي فی امرنا زمونږ په کارونو کې وثبت او مضبوط کې اقدامنا زمونږ قدمونه
وانصرنا او من مدد او زمون مدد کی علی القوم الكافرین وقوم الكافرین باندې یعنی دیو ولې دونه سختۍ کې دینه په انشاء الله وغه پرې کېدلې دي چې کوم دې د ور بڼو ته ورلړل کړي شي دي خو په دې حالت کې هم نه غي ته سر ټیټ کړی دي کافرانو ته او نه دا غي خبره منلې ده او نه چې کوم دې په شاشي دي نه حوصله دی بلکې په هغه ټیم کې صرف دا خبره به کول شي ربنا اے رب زمونږ اغفر لنا ځکه چې انسان باندې کوم تکلیف راځي نو دا اکثر د ګناه د وجې راځي د دې وجنه چې یو سړی اجتماعي ګناه کوي نو الله په اجتماعي عذاب راولي او چې یو سړی انفرادي ګناه کوي نو الله په انفرادي عذاب راولي نو د دې وجنه دویمه خبره دا چې یو سړی په نیکي کوي نیکي ګناه هو دې نیکي به موږ استغفار وکړو ځکه چې هر سړی یو سړی په دنیا کې داسې نشته دی چې دی د الله د شان مطابق نه کوي خامخا ذکر کېږي انسان چې کوم دی کمزور دی نو دی په خپل عمل باندې غابر کېږي نه دی په دې باندې استغفار کوي چې الله پاک د ستاسو شان مطابق دې ځکه د الله مناسب څوک عمل نشي کولی په دنیا کې نو دی به وایي چې الله پاک ستاسو شان مطابق نه دي دا مونږ ته معاف کړه او دویمه دا چې دغه څه غلطي وشي نو دی به فوراً په هغې باندې توبه وباسي استغفار کوي دلته کې دغه امتونو نه چې کله به دوی به تکلیفونه ورورسېدل نو دوی به پوه شي زموږ د خطایي شوې ده دوی به استغفار شروع کړو د الله نه به دعاګانې وکړي الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي دا به شروع کړو الله پاک فوراً د دوی مدد وما كان قولهم او نو خبره د دوی الا مگر دا خبره قالوا چې دوی ویل ربنا اے رب زمونږ اغفر لنا وبخیر زمونږ ذنوبنا اغفر لنا معاف کړي مونږ ته ذنوبنا زمون گناهنا و اسرافنا او زمون زیاتی فی امرنا زمون بکارونو کې یعنی بخپلو کارونو کې چې موږ څومره زیاتی کړي د حد نه تجاوز کړي د ګناه مو کړی دی چا باندې مو زیاتې کړي دي ګناه دې په دې ټول چې کوم دي ګناهونه دي ګناه مو کړی دی دا موږ تمام کړه وثبت اقدامنا او الله پاک کوم دي کافرانو سره دې دا خبره ثابت شولا یو سړی نیک عمل کوي د خپل طاقت سره نه کوي بلکې په دې باندې د الله پاک نه د استقامت دعا ضروري ده چې الله پاک ماته په دې عمل باندې ټینګواله راکړي چې خدای دې په دې عمل نیک عمل باندې ټینګ شي موږ دا توفیق خدا راکړي دلته کې بدیدا ته وثبت او مضبوط کې اقدام زموږ قدم دا دعا موږ الله پاک نه غواړو چې موږ هر یو نیک عمل کوو مستو دا دعا غواړو چې الله پاک ماته په دې نیک عمل باندې همیشواله راکړي چې زه په دې باندې همیشه پاتې شم ځکه دا نیک عمل توفیق خدا مال راکړي په چاله چې دې نه دی ورکړي تاسو له توفیق ورکړي موږ تاسو له موږ د ناس د قران درس چاله نه دی عبادت په دې باندې د الله پاک نه استقامت وغواړو چې الله پاک په دې باندې مال همیشواله راکړي ځکه چې دا د انسان خپل فعل نه دی وثبت او مضبوط کې اقدامنا زموږ قدمونه وانصرنا او مدد به زموږ علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې فاتاهم الله پس ورکړي فاتاهم پس ورکړه الله پاک دوی ته فآتاهم الله پس ورکړه الله پاک دوی ته ثواب الدنيا الدنيا ثواب سو مال غنیمت او ورکړه او کافرانو ورته کامیابی ورکړه فتح او کامیابی ورکړه وحسن الثواب الاخره او خو ثواب د اخرت کول الله پاک مغفرت ورکړه جنت ولا ورکړه الله پاک رحمت الله والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کوي د نیکوکارو سره احسان کوونکو سره وكأي من نبي او دیر ارشوی دی د نبیانونا قتل معه چې جنگی دلی دی د هغوی په ملګرتیا کې ربیون کثیر ډیر الله والا خلق ربیون دا داسې دی لکه ربانی ربیون الله والا خلق د الله چې خدای چې کوم کسان موږ ته ربانی وایو ربانی ویلي رب والا ربانی رب والا الله والا نیکان خلق ربیون کثیر ډیر الله والا خلق فما وهنوا بیا نه هغوی همت بایللو فما وهنوا بیا نه هغوی سستی وکړله نه همت وبایللو لما په سبب د هغې تکلیفونو اصابهم چې رسېدلي وو هغوی ته فی سبیل الله په لاره د الله کې وما ضعفوا او نه کمزوري ښکاره کړله وما استکانو او نه ټیټ شول یعنې نه سر ټیټ کو والله الله تعالی يحب الصابرین محبت کوي د صبر کوونکو سره چې هغوی په تکلیفونو باندې صبر کوي وما کان قولهم
او نو خبر د خلقو الا ان قالوا مگر دا خبره وا الا مگر ان داچی قالوا بيقول ربنا اے رب زمونگا اغفر لنا وبخي منتا ذنوبنا زمونگا گناهنا واسرافنا او زمونگا زیادی في امرنا زمون بکارونو کې وثبت او مضبوط کې ثابت وثبت او مضبوط کې اقدامنا زمون قدمنا ونصرنا او من تمام مدد کې زمونږه على القوم الكافرين بقوم الكافرين باندې فاتاهم الله فسورك الله پاک دوی فاتاهم الله فسورك الله پاک دوی دا ثواب الدنيا د دنیا ثواب مال غنیمت او فتح وحسن الثواب الاخره او خل ثواب اخرت کې وحسن ثواب الاخره او خل ثواب د اخرت شاغ مغفرت دي الله پاک رضا او جنت دي والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کی دني کو کار سرا وكأي من نبي او ډیر د شوی دي د پیغمبرانو قاتل معه چې جنگي دي د هغوی په ملګرتیا کې ربيون كثير ډیر الله او خلق فما وهنوا بيان هغوی همت کو بيدلو لما بسبب ده هغه تکلیفونو اصابهم چې رسیدلی وو هغوی دا فی سبیل الله بلارد الله دی وما ضعفون کمزورتیا ښکار کړله ومستکانون سرونه ټیټ کړل والله الله تعالی يحب الصابرین محبت کوي صبر کوونکو سره وما كان قولهم او نو خبره ده هغوی الا مگر ان دا خبره وا قالوا چې هغوی ویل ربنا يا رب زمونگا اغفر لنا وبخي منتا ذنوبنا زمونگا گناهنا واسرافنا زمونگا زیادی في امرنا زمونگا کارونگی وثبت او مضبوط کے اقدامنا زمونگا قدمنا وانصرنا ومدد کے زمونگا على القوم الكافرين وقوم دا کافران باندے فاتاهم الله فسور لها بویت اللہ پاک ثواب الدنیا دنیا ثواب وحسن ثواب الاخرة او كل ثواب دا آخرت والله الله تعالى يحب المحسنين محبت في دنيكو كارو سراد إحسان كونكو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين